نو ښه چې دلته اودس کوي داسې فل تکیا دې ورته وهلي داسې کټ په سیټ کې لکه چې ناست وي او دلته مسواک وهي او ناست یې کرام نه ده خلاص کړی کټ یې خلاص کړی دا ناروا ده دا اسراف ده دا حرامه ده تاسې که فکر وکړئ په دې ټولنه کې انسانانو کې دا عادت بیخي شته ده یعنې د ټولنې دغه آداب نه موږ نه یو برخمن موږ نه یو برخمن نو عوام وروڼه به څنګه کوي اودس راځي عبادت ته تاسې د دې سره فکر وکړئ مسلمانانو وروڼو که موږ علما یو که تاسې دې مسلې ته ماینده کې فکر ووسئ که چېرته جومات ته لاړې اودس دې کوو نو مسواک دې شروع کړ مسواک لور کړه دې ورته کښېنه مسواک ووهه او نل بند کړه کله چې راورسېدلې بیا دې دومره اندازه باندې چلان ده که چې هلته لکه د دوو د درې اودسو اوبه تویې نه شي لکه تا ته چې دا چا ده ټانکۍ وقف کړې دا څوک چې د تیلو خرچه ورکوي څوک چې د شمسۍ یا په بله کومه لاره باندې د اوبه ته خیځولي دي هغه دومره اجازه کړې ده چې ته یو شرعي اودس ورباندې وکړې څلورم وار شرعي اودس ته ده ته دومره مړ مړ لګیا یو نل وي دومره په زوره چلانده کړی نه چې هلته د دوه درې اودسو اوبه نورې تویېږي دا اسراف ده دا حرامه ده دا ناروا ده مسلمانانو وروڼو ما چې ځان سره فکر کړی ده اکثره وخت کې زه دا مسله عوام وروڼو ته وایم چې دې مسلې ته مو فکر وي لکه موږ مسلمانانو فکر نه ده موږ عبادت کوو الله دې نه کړي چې موږ په عبادت کې په معصیت او ګناه کې اخته شو او کله کله خو بیا داسې وي خصوصا د دې لارې په سر جوماتونو کې بیخي ډېرې اوبه مصرفوي بله ورځ ته مثلا زمی را روان ده نو زمی را روان ده په زمي کې خو بیا خلک محترمین چې بیخي نور هم کار پسې خراب کړي هلته هغه ګرمې اوبه یې جوړې کړي دي یو چا داسې سیستمونه حاجي بعضې جوړ کړي دا یو لوی نعمت ده دا د افغانانو ته الله ورکړی د سکل یفترې نه وروسته یو څو هېوادونو باندې وګرځېدله ما ملګرو ته ویلې چې افغانانو باندې خلک په ټوله دنیا کې نه پیدا کېږي هر پند ته چې ورسي داسې جومات وي پکې اوس الحمدلله فکري هم ډېره سوې ده د تودو اوبو جومات وي ته چې نورې دنیا ته لاړ شي ازبکستان ته جومات په سترګو نه شي لیدلی د اسلام وطن د جومات نشته ده بیا دلته ګرمې اوبه درته برابرې کړي ما ورته دومره ظالمان شو هغه بېچارګي هغه هلته ګاز ورته لګولي یو بل سیستم یې ورته د ګرمو اوبو لپاره برابر کړي ته دومره اوبه تویې کړې شاید درې څلورو اودسونو اوبه وي ناروا دې وکړه حرام دې وکړل داسې یو کار دې وکړي چې ته وایې چې زه عبادت کوم هغه ګناه کې اخته شولې بس همدغه کفایت کوي نورو علماو به خبرې درته کړي دي حدیث باندې دې الله رحم وکړي الله دې وبخي ښه سړی و صالح سړی زمني ښه خلک ول دوی ښه خلک دي مجاهدین خلک دي کلیوالې ښه خلک دي الله دې رحم ورباندې وکړي الله دې جنتونه ورته نصیب کړي کوم تکلیف مرضي تېره کړې ده الله عز وجل دې د هغو په وجه ټول ګناهونه ورته معاف کړي الله دې جنت ورته نصیب وګرځوي نور دلته دې ولس وي مړي سي موږ ټولو ته رسیدګي نه وي کړي لکه موږ سبقونه وي الله پاک هغو ټولو باندې رحم وکړي جنتونه یې نصیب کړي خپلوان دوستانو باندې رحم وکړي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین